د هغې ریاست مدینه برکت دا و چې هر وخت به صحابه د حضور په مجلس کې ناست د حضور یو حدیث یې مونږ ته را رسولی تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې پیغمبر علیه صلات وسلام حلیه او شکل مبارک د سر د ویښته نه واله تر نوک پورې مونږ ته صحابه کرامو را رسولی پیغمبر علیه السلام ویښته څنګه و وفره لمه جمه کله پیغمبر علیه السلام صحابه فرمایي تر غوږونو پورې ویښته پرېښو خړپوسو پورې کله د غوږونو نه لږ ښکته سټ مبارک پورې کله ویښته تر اوږو پورې پرېښي وو دا درې قسمه ویښته سنت دي فرمایي د پیغمبر علیه السلام ویښته ډېر زیات مزیدار و دا ډېر اوارم نه وه مینم نه و وی دا هم د عربو په نیز عیب و دا ډېر ګرګوچیم نه و څنګه چې د سوډان د خلکو دا هم عیب و دا منځ منځ کې و لکه یو سړی چې منګز په سر کې ووخي او منګز یې ماته شي پکې لکه خلک داسې کوي دا منګز چې په سر کې ووخي دا ویښته بیا داسې برابر کې منګز پکې ماته کی دا د حسن علامت پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک قدرتي هر وخت داسې و پیغمبر علیه السلام ویښتو مبارکو کې 3 کاله عمر پورې څونه ویښته سپینو دا مونږ ته زمونږ اسلاف او صحابه را رسولي دي یو روایت کې 18 راځي بلکې 18 راځي 20 پورې روایت راځي دونه جوړې ته صحابه کوز شوي دي فرمایي د ټولو نه زیات ویښته د پیغمبر علیه السلام د شونډې مبارک د لاندې د ګیرې بچې ورته مونږ په پښتو کې وایو عربۍ کې ورته انفقه یا اثنونه وایه په دې کې د ټولو نه زیات سپین وه په دویم نمبر باندې هغه خط چې د حضور د سر مبارک د ګیرې مبارکې ته راکوزېږي په دې کې په دویم نمبر سپین ویښته و په دریم نمبر باندې د حضور په سر مبارک کې چې کومه لاره وه پښتو کې ورته مونږ لاره وایو اردو کې ورته مانګ وایو عربۍ کې ورته فرق وایو په دې کې په دریم نمبر باندې سپین ویښته وه هغه سپین ویښته به الله عز وجل د ده حضور په ویښتو کې ځکه ظاهر کړي چې د ده روب ډېر شي پیغمبر علیه السلام روب په هغې باندې ډېر وه پیغمبر علیه صلات وسلام مخ مبارک بلکل ګول نه وه دا هم د عیب نښه وه نه ډېر اوږد و دا هم د عیب وښه وه د منځ منځ کې دوران کې وه او دې کې انتهایي حسن وه پیغمبر علیه السلام قد مبارک ډېر زیات اوچت اوږد هم نه و ځکه دا هم د عیب نښه وه ډېر چیت هم نه وه دا هم د عیب نښه وه په منځ منځ کې و چې دې کې به د پیغمبر علیه السلام حسن ډېر وه البته دا د هغې معجزه وه چې د ګڼو کسانو په منځ کې به روانو پیغمبر علیه السلام به د ډېرو کسانو په منځ کې دنګ ښکارېده د هغې نه به بل څوک دنګ نه ښکارېده پیغمبر علیه صلات وسلام ننګي مبارک انتهایي مزیدار و تک سرو خاص کر کله به چې غصه شو صحابه کرام فرمایي حضور علیه السلام به دونه ښایسته شو ننګي به یې سره شو لکه انار دانې چې د پاسه پې نه جوړ کړي پیغمبر علیه السلام مخ مبارک بارکه فرمایي یو صحابي کله ما 14 سپومې ته کته کله مې د جانان مخ ته کته فیصله مې کوله چې څوک به ښایستی اخره کې زما زړه په اوازونه شو چې ښایست د حضور علیه السلام په مخ کې د 14 سپومې نه هم ډېر دی حضرت عائشہ فرمائی ما یو واره پیغمبر علیہ السلام ته کتل کله ما مسپومې ته کتل ما سوچ کو زما جانان حضور پاک دونه ښکلی دی چې یوسف علیہ السلام لره د مصر ښځو وکتو نو د مالټو په ځای خپلې ګوتې کټ کړې وینې ترې روانې شوې زما حضور که څوک د حقیقت په سترګه ویني نو د خپلو ګوتو په ځای به خپل زړونه ټوکړي ټوکړي کړي دون خایس الله حضور پاک لور کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه چې هغه پلنه وه د دې اډو کې د دې اوږې په منځ کې فاصله ډېره وه ځکه کلو سینه د سمندر زړه علامت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مړۍ مبارکه دنګه وه ځکه دنګه مړۍ چې دا د عربو په نیز مدحه ده یو صحابي فرمایي چې عربو به کله مشرکانو په زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې بت جوړو کو بت به نور بدرنګه و خو مړۍ به ډېره ښکلې جوړوله وي حضور علیه السلام دا مړۍ د هغې په شان مزیداره وه اواره دنګه غړۍ وه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک کلو وه پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه ډېره وړه نه وه ځکه وړه خوله چې ده دا د عربو په نیز عیب دی هغوی وایي چې د چا خوله وړی هغه فصیح ژبه نشي ویل کېدی ژبې فصیح نه وي پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه اندازې موافق لویه وه پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک تک سپین پړقېدونکي وه د یو غاښ او د بل غاښ په منځ کې باریکه فاصله وه چې هغې به د حضور په حسن کې دوباله پن واچوه پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې راوتې هم نه وې ننوتې هم نه وې په منځ منځ کې غټې وې پیغمبر علیه السلام باڼه مبارک انتهایي اوږده وه
ځکه دا خلک وی او عربو هم دا وی چې اوږده باڼه د ښایست نښه ده پیغمبر علیه السلام باڼه مبارک داسې وه روزې مبارکې ډېرې ګړې هم نه وې چې یو بل سره جنګېدلې وې نه ډېرې زیاتې نرۍ وې بلکې د هغې په منځ منځ کې وې منځ یې خالي وه بلکې د پوزې نه بره د دې تندي د پاسه یو رګ و چې حضور به کله غوسه شو ننګي مبارک به سره شو هغه رګ به داسې په ټوپونو شو خلکو به واضح لیدو حضور به نورم مزیدار ښکارېده پیغمبر علیه السلام لاس مبارک ډېر اوږدم نو نه دی لنډ وه ګوتې مبارکې نه ډېرې اوږدې وې نه ډېرې لنډې وې د دې په منځ منځ کې وې غوښو نه ډکې وې پیغمبر علیه السلام تلې مبارک انتهایی پوس وه حضرت انس سے فرمای ما یو پیره د حضور علیه السلام لاس مبارک کې لاس کېښودو په الله مې دې قسمي نه مې دونه ریخم پاسته لیدلي دي نه مې دونه مالش پاسته لیدلي دي څونه چې د حضور پاک دا تلې پوس داسې ښایست الله حضور له ورکړو پیغمبر علیه السلام بدن باندې زاید ویښته نه وه یو صحابي فرمایي بدن یې د ویښتو نه خالي صرف د سینې په منځ کې تر دې نوم پورې د ویښتو یو لړ تللی وه هغې به د حضور په حسن کې دوباله پن پیدا کو باقي زاید ویښته چې کوم دی د حضور په بدن باندې نه وه پیغمبر علیه السلام د رنګ نه انتهایی مزیدار ښکلی وه بعضې روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام رنګ سپینو سوروالي ته مایل وه بعضې حضرات وایي زیړ رنګ هم پکې و ځکه سور رنګ چې سپین رنګ کې ملوشي معمولی زیر رنگ ملوشي دا په حسن کې دوباله پن پیدا کیا پیغمبر علیه السلام دا مخ مبارک داسې و چې رڼا به ترې خطا بدن مبارک جسد انورو سمه رڼا به ترې خطا پیغمبر علیه السلام دا پوندې مبارک انتهایی مزیدارې وې چوت پکې نو وی کله به چې په دې باندې اوبه واچولې اوبه به پرې نه ټینګېدې اوبه به پرې اوښېدې ځکه ډېرې مزیدارې وې پیغمبر علیه السلام د خپو تلي شو دا ډک ډک پاستو خالي ځای خالي او ډک ځای او ډک وه پیغمبر علیه السلام د خپو مبارک ګوتې انتهایی ښکلې او مزیدارې وې پیغمبر علیه السلام به چې کله په لار باندې روانو سر مبارک به ښکته کړو په عاجزۍ به روان وه ځان سره به ذکر کو پیغمبر علیه السلام له به چې چا اواز ورکړو د دې ګس یا ښي طرف نه د یو بل طرف نه حضور به صرف سر مبارک ناړو ټول بدن مبارک به ورګرځو چې دې دا ونه وایي چې ما ته توجه ونه کړه ماشوم به هم اواز وکړه ټول بدن مبارک به متوجه کړه چې دې دا وایي چې ما ته پوره توجه راکړه پیغمبر علیه السلام به ډېر په ښکلي انداز باندې رواو منډه به نه واله تادي به نه کوله پیغمبر علیه السلام عاجزي بې تحاشه وه د فتح مکې په موقع حضور صلی الله علیه وسلم فاتحانه انداز کې مکې مکرمې ته داخلیږي په اوښ باندې سور وه خپله زنه مبارکه ښکته کړې ده د عاجزۍ په وجې دونه زنه ښکته کړې وه چې د هغې ږیره مبارکه ښکته اوښ سره لګېده هسې نه چې تکبر رانه وشي دونه عاجزي و دې هستي کې سماحت او سخاوت بې تحاشه و روایت کې راځي غیرت هم ډېر د هغه غیرت که د تمامې دنیا غیرتیان راجمع کې د حضور د غیرت ذره مې حصې ته نه رسي د یو جنګ په موقع باندې قیدیان رال په هغې کې وینځ هم وې یو وینځه صحابو ته پاسېده زه محمد رسول الله سره یو څو خبرې کوم پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا زنانه تا سره خبرې کوي پاسېده ای محمد رسول الله ته ما پیژنې نه زه خو تا نه پیژنم زه د هغې پلار لور یم چې د خلکو خالي جیبونه به یې ډکول د خلکو خالي کورونه به یې د غلې نه ډوکول زه د یو سخي پلار لور یم تعظم قیدي جوړه کړم وی ته د چا لور یې وی زه د حاتم طایي لور یم حاتم طایي دا مشهور سخي و خو عیسایي مړه و دونه سخي و یو پیره دله یو کس راغی ورته یو 2 روپۍ راکړه دی وی لږ صبر وکړه توجه غواړم حاتم طایي جیب ته لاس کو چې کله جیب نه لاس روح کو یو تیلی روح کله په هغې کې 100 درهم و 100 درهم یې وله ورکړو پې صبر وکړه زه به نه بیا جیب ته لاس کته کو 100 درهم یې نور راباسل هغه یې ورکوه چا ورته یې ده ستا نه 2 روپۍ غوښتې تا وله 200 درهمه ورکړو او ده د خپل شان موافق غوښته وکړه ما د خپل شان موافق ورکه وکړه دونه سخاوت والا انسان و د حاتم طایي لور راغلی وه او د حاتم طایي هغه لور چې وه پیغمبر علیه السلام ته داسې خبرې وکړې ښه ته د حاتم طایي لور یې صحابو ته فورا وایي دا ازاده کې دا به قیدیانو کې نه دا خو ډېره د نر پلار لور ده هغې له عزت ورکړو هغې له احترام ورکړو هغې ازاده کړه انعامات یې ورکړو هدیې ورکړه بیا ورته وایي چې اوس خو ته خپلې قبیلې ته نشې تللی چې په کومه ورځ چې د قافله ځي ته به ورسره لاړه شې وی ډېره ښه ده قافله راله دی ورسره روانوله هسې ورته تیار کړو
هدیه ورته ورکړې وي تاسې ازاد خپلې قبیلې ته به د دا خلک ورسوي استه دا خطه د هغې نه واپس را کوزه شوه راله ای د الله رسوله زه مسلمانېدل غواړم ما ته کلمه ووایه پیغمبر علیه السلام ورته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانه شو لاړه خپل کلي ته ورسېد د دې ورورو حضرت عدي ابن حاتم عدي ته وایي ای عدي نن مې هغه هستي لیدلې ده چې په سخاوت یې زما د پلار نه مور اړولې ده محمد رسول الله او د هغه حق دین مې قبول کوه ته دغه دین نه قبلې ورته یې ولې نه وی لاړ شه او هلته چې کوم دی د هغه د حق دین قبول کا هغه روان شو راورسېد مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام سره حضرت عدي کېناستو او د هغه په لاس باندې بیعت وکړو او مسلمان شو اسلام کې رورم داخل شو اسلام کې خورم داخله شوه دا د حضور د غیرت نه د حضور د سړیتوب نه د حضور د انسانیت نه د حضور د سخاوت نه متاثره شو اسلام کې داخل شو هغه عظیم هستي و زه اکثر ملګرو ته وایم چې د پیغمبر علیه السلام په معجزو کې یو معجزه سیرت دی دا علماو لیکلي دي امام غزالي صاحب د حضور په سیرت مستقله معجزه نو کم سړی غواړي چې زه د په اسلام باندې مضبوط شمه نو هغه د پیغمبر علیه السلام سیرت مطالعه کړي نو سم خیال مطالعه کوئ به انشاءالله که نه د خپل علمای حق نه باقاعده نمونه زده کوئ چې کم کتابونه وګورو انشاءالله کو به داسې که نه الله رب العزت ته دا جلسه کامیابه کامرانه کیا چونکه زموږ نور مشران هم راغلي دي جناب حضرت مفتی پوبلزی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زموږ مهمان خصوصي دي هغوی تشریف راوړی دی او ډېر دروند میلمه دي زموږ انشاءالله د هغوی ټولې خبرې به د زړه په غوږو باندې اورئ انشاءالله او بیا به د هغې نه پس چې کله جلسه انتظامي ختمه کړي نو بیا به پاسئ نو ناست به انشاءالله که نه یو کس به نه پاسئ او دا یو اهم اعلان تاسو ته به مخکې هم شوي بیا هم به طور تکرار زه کول غواړم قند مقرر دی چې په 14 نومبر باندې په عیدګاه کې انشاءالله هر کال چې څنګه جلسه کېږي څه کال په 14 نومبر ده دا به د زیارت ورځ وي سهار 7 بجو نه به جلسه شروع کېږي ماښام ماسخوتنه پورې به وي انشاءالله تاسو هر کال لازئ او حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه مفتی پوبلزی صاحب اکثر اخره کې انشاءالله د دې اختتامي بیانیه نو تاسو به ټول خو په شوق او په مینې سره هغې کې شرکت کوئ انشاءالله که نه او دغه جلسه کې چې زموږ د خپل علما اکابر څه مطالبه کوو مطالبې ته به تیاري انشاءالله صحیح ده الله تعالی دې تاسو رجزای خیر درکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین